زمونږ به د بلادو کې یو پټه غوندې سودخوري شروع ده. مثلا یو کور دی چا سره په کرۍ باندې ورکوي، نا کور مثلا د 30,000 روپو د کرۍ لایق کور دی، ښه غټ کور دی، 1,000 روپۍ په عموما خلک په کرۍ ورکوي. نو دا مالک مکان یو کریدار سره خبره وکړي چې دا کور خو د 30,000 روپو دی، خو داسې کار به وکړو کو تا ماله مثلا 10 لک روپۍ اډوانس راکړې، په هغه 10 لک روپو به زه خپل کاروبار کومه، نو دا کور به زه تا ته د 30,000 روپو په ځای باندې په 15,000 روپۍ په کرۍ باندې درکړم. د 30,000 روپو کورې د هغه قرض په وجه د هغه 10 لک روپو د اډوانس په وجه باندې په 15,000 روپۍ باندې په کرۍ ورکو. نو د دې نه مخکې یو مسله په طور تمهید یا ساته چې دا کرایدار چې کم اډوانس مالک مکان ته ورکي، نو دغه پیسې د ده سره امانت وي. د امانت مطلب دا دی چې دا به دې کې هیڅ قسم تصرف نه کوي، ځان سره به محفوظ ساتلی وي. کو بل فرض دی کریدار ورله اجازت ورکو چې بھئی تا ته زما د طرف نه اختیار دی، دا پیسې د اډوانس دی، کو ته په خپل استعمال کې راولې استعمال کا، نو د کریدار په اجازت سره کو مالک مکان استعمال کې راولي، نو د استعمال کې راوستو سره دا امانت پاتې نشو، دای ته ویل کېږي قرض. نو چې کله دا قرض شو نو د 10 لک روپۍ اډوانس واغستو، د دې 10 لک روپو اډوانس اغستلو په وجه باندې د 30,000 روپو کورې په 15,000 ورکو او هغه پیسې ته په خپل کاروبار کې استعمال کې، نو قرض شو، نو د قرض په وجه باندې د کریدار سوکل نفع راخکله کنه، د 30,000 روپو کور به د په 5,000 میلو شو، 25,000 روپۍ نفع راخکله. دغه 10 لکه چې کمې د اډوانس اغستلي د کور په پرېغوستو سره به دا واپس کوي، دا قرض دی، خو لیکن دا قرض په وجه دته ډیره نفع راخکلې شوه. او حدیث مبارک کې راځي کل قرض جر نفعا فهو ربا، هر قرض چې ځان پسې نفع راکاږي دا سود وي سودو. زمونږ په معاشره کې دا طریقه کار ډیر زیات مروج دی. الله دې رحم وکړي کو څوک دا معامله کوي نو په ظاهره کو وګوري نو دته پکې فایده ده، پیسې مغه سره قرض وي محفوظي 10 لک روپۍ او د 30,000 روپو کور مته په 15,000 میلو شو، دا وی ډیر زیات خوشاله چې ما خو ډیره ګټه وکړه. خو د خدای بنده چرته د علماو نه تپوس وکړه، په سود کې اخته، سود د الله سره اعلان جنگ دی، د الله د رسول سره اعلان جنگ دی. د دې چند نفع په وجه باندې ولې ته خپل آخرت بربادې لګې؟ نو بھئی کومه معامله چې م کوئ بطور نصیحت درته وایم چې ځان سره د علماو نمبر وساته، د مفتیان کرامو نمبر وساته، اول دې تپوس وکړه یا هغوی خواله لاړ شه ادب او احترام سره تپوس وکړه چې زه دا معامله کوم په شریعت کې د دې معاملې څه حکم دی. نو د الله په فضل سره د شریعت په حکم به عمل هم راشي او ته به د الله په فضل سره د سود نه هم بچ شي.